د دوشنبه ورځ وه د پیر ورځ وه او 12 ربیع الاول و 12 او 14 کال د نبوت چې نبی علیه الصلاۃ والسلام مدینه منوره ته ورسېدو دا قباء مسجد چې کوم ځای دی دغه ځای ته نبی علیه السلام ورسېد روزانه به مدینه منوره والا راوته دغه ځای کې به انتظار کو چې نبی علیه السلام د مکې نه را روان شوی خو راونه رسېدو اوس دین خبر نو کړ چې نبی علیه السلام 3 ورځې په غار سور کې پناه غستې و نو دوی ورځې ډېرې تیرې شو نبی علیه السلام رانغی روزانه به په دغه ځای کې انتظار کو نو د څلورمې ورځ چې نبی علیه السلام قباء ته ورسېد او چې څنګه ورسېد د نبی علیه السلام د ټولو نه اول کار چې وکنه نو داسې یو تیږه راواغسته یو ګټه او داسې کېښوده دا ما د جومات بنیاد کېښود د مسجد بنیاد مې کېښود لومبی کار نبی علیه السلام چې مدینه منورې ته ورسېد کنه هغه د جومات بنیاد و نو په خپله یوه ګټه یوه تیږه راواغسته او داسې کېښوده ابوبکر رضی الله تعالی فاسد دویمه ګټه ابوبکر رضی الله تعالی راواغسته او کېښوده دریمه ګټه عمر رضی الله تعالی فاسد هغه راواغسته او کېښوده د جومات بنیاد کېښوده شو نور چې څومره صحابه کرام هغه خواره شو ګټې راوړي او ږدي او بنیاد جوړي د مسجد شروع وشوه روایتو کې راځي وای نبی علیہ السلام په خپل تیګه داسې راواغسته هغه به درنه و نبی علیہ السلام به د خپل خېټې سره داسې اړمه کړې وه سره چې ګټ راواله درونی کنه نو د ګېډې سره داسې نږدې ونیسي نو د ګېډې ته به اړم کړی و دا ګټ او نبی علیہ السلام به روانه صحابه کرام ورته وفرمایل د الله پاک پیغمبره مونږ یو کنه ته سیټ ته کېنه دا مونږ راوړو مونږ جوړو نبی علیہ السلام ورته وفرمایل زم دا غواړم چې په دې مسجد کې زما ایسه وشي او چې تاسو کوئ نو زه به هم کومه ورته د نبی علیہ السلام شان وو صحابه کرامو په هغه باندې سر ورکو سر په چانګو خو نبی علیہ السلام دا نه ویل چې تاسو کار کوئ زه به درته ناست یم یو موقع باندې تللي وو نو داسې د پخلي ټایم راغی صحابه کرام ورسره وو نو یو صحابي زه به دا کار وکړم بلې زه به دا کار وکړم بلې زه به دا کار وکړم نبی علیہ السلام پکې وفرمایل وی لرګي راوړل په ما شو لرګي به زه راغونډ کړم لرګي به زه راغونډ کړم نو نبی علیہ السلام په هر کار کې په خپل عیسی اغستله نو د مسجد نبوي دا مسجد قباء دغلته کې څه شو بنیاد کې خوده شو او په تاریخ د اسلام کې دا قباء مسجد چې د اول مسجد دی په اسلام کې د ټولو نه اولنې جمعه چې جوړ شوی دی هغه قباء مسجد جوړ شوی دی او د دې آیت د دې مسجد متعلق الله تبارک وتعالى د آیتونو نازل کړی دي کنه لمسجد اسس على التقوى من اول يوم احق ان تقوم فيه رجال يحبون ان يتطهروا د الله پاک پیغمبره د کوم جماعت بنیاد چې په تقوا یې خوده شوی دی دغه کې څه خلک دي چې هغه د پاکۍ سره مینه ساتي محبت ساتي نبی علیہ الصلوۃ والسلام قباء والو تعالی استاسو الله یو صفت کړی دی الله تبارک وتعالى فرمایي دا قباء والا د پاکۍ سره مینه ساتي نو تاسو کې کوم عمل دی داسې یو صحابي را پاسه دو دا الله پاک پیغمبره مونږ ته نور څه نشته دی خو چې کله واړه بول وکړو یا لوی بول وکړو کنه نو اول لوټه استعمال کو اول صفائی په لوټه باندې وکړو دا غیر پس او به استعمال کو نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلو دغه خو دې چې الله په تاسو صفات کړی دی دغه خبره ده چې تاسو اول استنجا په لوټه کوئ پس دا غیر نه استعمالوي او به استعمالوي دغه خبره ده چې الله تبارک وتعالى فرمایي داسې خلک دي چې د پاکۍ سره څه کوي مینه کوي مینه الله دې رحم وکړي مخکې به دا خلک ساراونو ته د بولو براسته نو سارا کې به خامخا لوټ او ګټه دا استعمالېدل که نه بیا به پس د هغې خلکو څه استعمالولي اوبه به استعمالولي دا دوه خویونه زمونږ په دې خلکو کې هم موجود وو خو چې کله دا لیټرونه راغله که نه نو هغه د لوټ هغه سیستم څه شو ختم شو هغه ختم شو نو اوس بعضې خلک داسې چې واړه بولو کې او په دننه ټایم نه تېروي ډایرکټ ځان په اوبه وینځي او راپاسې راځي اگر بیا ورته دا پته نه لګي چې زما په خپل واړه بول بهیږي که اوبه بهیږي نه احتیاط په دې کې پکار دی اوس هم احتیاط په دې کې دی چې دا ټلی پیپر نه دی دا کاغذ چې دی په دې باندې اول استنجا وکړه ښه تسلي حاصله کړه چې کله پوره تسلي دې راله پس د هغې نه بیا اوبه استعمال کړه دا ښه طریقه ده غوره طریقه ده اول کاغذ استعمالول چې تا ته صفایي ښه پوره راشي پس د هغې نه اوبه استعمال کړه
نبی علیہ السلام ته تاسو کو دا پتا سکه کم داسې خو دې چې الله وي د پاکي سره مینه ساتي دا صحابي ورته وي دا الله پاک پیغمبر خو خدا دی چې استنجا اول په لوټه کو بیا او به استعمالو نبی علیہ السلام فرمایي دا خو دې چې الله په تاسو صفت په قران کې کړه دی چې په قباء کې سخلک ته چې پاکي سره مینه ساتي بهرحال دغه مسجد تقوا دا قباء د مسجد قباء بنیاد کې خو شو دا په اسلام کې اول مسجد دی او احادیث مبارکو کې راځي وی نبی علیہ الصلوۃ والسلام به د هر خالی په ورځ باندې د هر خالی په ورځ باندې د مدینه منورې نه را روان شو دی قباء ته براتو نو کله به پسورلې راتو کله به پیدل راتو کله په سورلې کله په پیدل د قباء ته راتو او په دغه جمعات کې نبی علیہ السلام 2 رکعات نفل د هر خالی په ورځ باندې ضرور به کول او حدیث مبارک کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي د ابن ماجه حدیث مبارک ته وی چا چې کور او 10 وکړو او د قباء مسجد تراغه او په دې کې 2 رکعات نفل وکړو دته د یوې عمرې من ثواب میلاو شو د یوې عمرې ثواب ورته شو میلاو شو الله دې مونږ ټول حج او عمرې لبوزي نو چې کله عمرې نه لاړ شي کنه نو مسجد نبوي کې به او 10 کې یا په خپل هوټل کې الته بسو کې او 10 په اوکي او چې قباء مسجد ته لاړ شي ټول مسجدونو باندې د زیارتونو خلک ګرځي نو مسجد قباء ته چې لاړ شي نو 2 رکعات نفل به پکې اوکي یو درته د خپل عمرې ثواب میلاو شي عمرې لته او انت چې د مسجد قباء کې 2 رکعات نفل وکړو نو د بل عمرې ثواب درته میلاو شي نو چې کله هم مدینه منورې ته لاړ شي الله دې موږ ټول بوزي او په جمعاتونو ګرځي کنه نو هر جمعات کې 2 رکعات نفل کوي هر مسجد ته چې نو 2 رکعات نفل پکې کوي به هر حال نبی علیہ الصلوۃ والسلام د سلورمي پورز باندې دغه ځای ته ورسېدو الته 2 رکعات د مسجد قباء کې خودو بنیاد کې خودو بیا د دې کم د اسلامي کال چې کنه د دې د افتتاح کله شوی ده ابتدا د دې کله شوی ده ګوره یو عیسوي دی یو هجری دی کنه نو د دې اسلامي کال د ابتدا د کله نشوي ده نو دې کې مختلف اقوال دي خو یو قول او مشهور قول پکې دا دی چې دا د عمر رضی الله تعالی عنہ په دور خلافت کې شوی ده او څنګه وشوله د ابو موسی اشعری رضی الله تعالی عنہ د یو علاقې گورنر د عمر رضی الله تعالی عنہ په خطونه لېګل د ابو موسی اشعری رضی الله تعالی عنہ د عمر رضی الله تعالی عنہ فرمایل استا خط راځي خو تاریخ کې پینې لیکلې نو ما ته پته نه لګی چې دا خط تا د کړي نه راغلی ما ته نو په دې باندې تاریخ لیکا نو عمر رضی الله تعالی عنہ صحابه کرام راټول کړو یره د دې تاریخ موږ د کم ځای نه شروع وکړو د دې کلونو د اسلامي کلونو موږ د کم ځای نه شروع وکړو موږ یو حساب پکار دی چې هغه سره خپل اسلامي اصول چلو صحابه کرام راټول شو نو یو مشوره پکې دار اله وی د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په پیدایش سره د پیدایش د ورځې نه به د کلونو حساب شروع کو اسلامي کال باندې نه شروع کیږي یو خبره پکې دار ده دویم قول پکې دار ده د نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته چې نبوت په کوم ورځ میلاو شوی دغه نه به شروع دریم رای پکې دار اله چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام د کوم ورځ ته هجرت کړي مدینه منورې ته راغله د هجرت نه به شروع کو د اسلامي کال او سلورم رای پکې دار اله د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د وفات نه به شروع چې کوم ورځ نبی علیہ السلام وفات شوی دغه نه به د اسلامي کالونو سو اخلو شروع واخلو بهرحال عمر رضی الله تعالی خدا را رد کړه چې د نبی علیہ السلام د پیدایش نه به د حساب کو ځکه دا د نسوارو سره مشابهت ده عیسایان چې دی د عیسی علیہ السلام د پیدایش نه په دی خو د حساب کوي د عیسوي کال چې دی د عیسی علیہ السلام د یوم پیدایش نه دی خو د حساب دی شروع کړی دی دا خدای سره مشابهت ده او نبی علیہ السلام فرمایي چې د اهل کتاب سره مشابهت مکوئ دا مخالفت کوي دې څه وکړو کنه عمر رضی الله تعالی فرمایي زمان رای دا چې د اسلامي کال ابتدا به د هجرت د نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه ځکه د حق او د باطل په منځ کې چې فرق راغلی دی نو دا په هجرت سره راغلی دی مونږ چې مونږ په ښکاره شروع کړی پس د هجرت مونږ چې جهاد شروع کړی پس د هجرت مونږ چې اذان په تیز شروع کړی پس د هجرت نو د حق او د باطل په منځ کې فرق چې راغلی نو دا د هجرت نه راغلی لہذا د اسلامي کال به مونږ د ابتدا د هجرت نه وکړو او په یوم وفات د نبی علیہ السلام خو ځکه نشو کولی چې د نبی علیہ السلام د وفات ورځ خو د غم ورځ ده اخو د ډیر لوی مصیبت ورځ ده ولې دغه ورځ ځان ته بار بار یادو ولې دغه ورځ دغه غم ځان ته بار بار تازه کو دغه ورځ نه شروع نشو کولی بیا چاوی د رمضان نه د نوی کال شروع کیږي اسلامی کال چاوی د رمضان نه شروع کیږي
او چاوي د دین او د دینه عمر رضی الله عنه فرمایي د اسلامي کال شروع به د محرم نه کیږي محرم نه ځکه چې حاجیان چې واپس کیږي نو د محرم په میاشت کې واپس کیږي موږ به د اسلامي کال شروع د سنه کو د محرم الله دې زموږ په حال باندې رحم وکړي دا سمره راکان چې ناس دې ته وایي انګریزي حساب کنه جنوري فروری مارچ زر به شروع کې په اسلامي میاشت نمونه واخرته یاره اسلامي میاشت خو نه راځي محرم او سفر ربيع الاول ربيع الثاني اخو بیا کار خطا دی کو دا تاسو دیو چې اسلامي کال د کمی میاشت نه شروع کیږي دا پته ورته نه چې محرم نه شروع کیږي الله دې زموږ په حال باندې رحم وکړي دا موږ له حیثیت یو مسلمان د حسابات ساتل پکار دي کنه زما اسلامي کال شروع کیږي د کمی میاشت نه ختميږي بکم د محرم نه شروع کیږي او ذل حجه باندې ختميږي د حج په میاشت باندې ختميږي نو دا به عمر رضی الله تعالی عنہ په دور کې دغه شروع وشولا بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام سوخ تیر کو په قباء کې سورځي واړه ولې او د جمعې په ورځ باندې نبی علیہ الصلوۃ والسلام د قباء نه روان شو او بني سالم کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام د جمعې منځ په لار باندې وکړ د قباء نه چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام مدینه منورې ته ته نو بني سالم قبيله په لار کې راتله انت نبی علیہ الصلوۃ والسلام د جمعې منځ کو د نبی علیہ السلام لومبه د جمعې منځ چې په مدینه منوره کې وکړ او نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې فاسد کوم خطبه ویل کنه هغه د خطبه د چوا مټیم کې ډیر لګي خو د نبی علیہ السلام اخلاق مبارکو ته وګوره چې نبی علیہ السلام د مکه په کوم تکلیفونو تل داغه تکلیفونو ذکر نه کوي داغه مصیبتونو ذکر نه کوي د خپل سفر ذکر نه کوي چې څنګه څنګه مصیبتونو سره ورسیدم د نبی علیہ الصلوۃ والسلام تمام خطبه چې د تقوا او خشیت الهی باندې مبني ده تقوا اختیار کړئ دا الله نه ویریږي دا الله نه ویریږي ورځ د اخرت را روانه ده هغه له تیارې وکړي د نبی اسلام تمام خطبه کې دغه یو خبره وا دا نه دی ونی ما سره دشمنانو دا چلو کو دا نه دی ونی ما سره دشمنانو په لار دومره تکلیفونه را ورسول دا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام اعلی اخلاق نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې کله مدینه منورې ته دنه کېده کنه نو خلک ورته ډیر لوی په استقبال باندې ولاړو لوی استقبال باندې ولاړو د بخاری حدیث مبارک ته برا ابن عازب رضی الله تعالی فرمای کنا وی نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې په کوم ورځ باندې مدینه منورې ته راغی کنا نو هر شی روخانو د هر انسان مخ ته چې بده کتل به خندل د هر انسان په مخ باندې خوشحالي وا مونږ چې ډیر چاپیره کتل مونږ وی چې د مدینه منورې فضا بدله ده دومره خوشحالي و مدینه منوره کې خو قسم په الله چې په کوم ورځ نبی علیہ السلام وفات شو کنه په مدینه منوره کې تور تیار وا د هر شي په مخ باندې یو غم و د هر شي نه خوشحالي تلی وا وی مونږ په نبی علیہ السلام خوري ورواړه ولي او د خورو نه خلال الله سنو پاکړي چې زمونږ د زړونو دنیا بدله وا هغه شانتي نه و چې په کومه مونږ د نبی علیہ السلام سره ناست نو مدینه منوره کې ډیره یو سخت خوشحالي و چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام مدینه منورې ته وردن نشو او د مدینه منورې زنانه چې دي دا چتونو ته ختلې او اشعار به ویل د خوشحالي اشعار به ویل او چې کله نبی علیہ السلام داسې مدینه منورې ته ور داخل شو کنه نو د انصار توري راغستې توري د نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه ګس طرف ته خي طرف روانو توري پلاس کې حبشیانو توري راوغست خپل کرتب شروع کو هغه نيزبازي غون دغه نه کې نيزو جنگ د نبی اسلام د خوشاله لپاره یو میله ولګولا حبشیانو میله ولګولا یو له خوشحالي جوړوا د نبی اسلام په منځ کې روان دي یو خاتم انصار روان دي او بل خاتم انصار روان دي زنانه کوټو ته خطرې دي او تماشه کوي او زنانه وبدا اشعار ویلو وی طلع البدر علينا من سنيات الوداع طلع البدر علينا کوم باندې د سوار لسم سپګمې راوختلا من سنيات الوداع د اغه سنيات الوداع د غاټي د طرفنا کوم باندې د اغه غرونو د طرف نه د سوار لسم سپګمې راوختا وجب الشكر علينا ما دعا لله داعي کوم باندې د الله د دې نعمت شکر ادا کول واجب دي دا د خزو اشعار کوم باندې د سوار لسم سپګمې راوختا او کوم باندې د الله د دې نعمت شکر ادا کول واجب دي واجبو د بنی نجار دا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام ما داخلي و داغي ماشومان جنکې ویلارو تراوتی نو چې کله نبی علیہ السلام اولي دغه سره رښتو وکنه نه اغي اشعار شروع کړو وی نحن جوار من بنی النجار من د بنو نجار کبیره ماشومان یو اې د الله پاک پیغمبره مستعد ما خیلی د کبیره ماشومان یو یا حبذا محمد من جاری و محمد استانه قربان سمره خپل گاونډي
دا ماشومان او اشعار په مدینه منوره کې یو لوی خوشحالي شروع وا زنانه ځان له اشعار ویل ماشومان ځان له په اشعار وی انصار توري راغستي د نبی اسلام نه یو خو روان دي بل خو روان دي اوس هر سړي په موار د اوخي تلاش کو چې زی بیا ما دا زه بیا ما نه زه بیا خپل کوړتا نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایل عظمت زه د اوخي موار پرېدم زه د اوخي موار سکوما او تاسو به ورته ملاس کوئ دا د الله د طرف نه مامور د دې ته د الله د طرف نه حکم دی دا چې چرته لاړه زه به الته پړا واچوم نبی علیہ الصلوۃ والسلام د اوخي موار فری خودو ابو بکر رضی الله عنه پس شاته روان دی نبی علیہ السلام په اوخه ناسته انصار غیر چاپیر روان دي هر سړی عمله وخیو د اوخي موار په لاس کې نبی علیہ السلام منه کوي دې ته سموایي دې ته سموایي دا بزی اوخه روانه لاړه د مسجد نبوي چې کومه دروازه د پاغي کې کېناسته خلک ډیر چاپیره ګوري پاغي ځکه لګه کېناسته نبی رسول الله په ناسته یو خنه کوشش نه دی او خبیا پاسه دا روانه شو چې لاړه نو د ابو ایوب انصاری رضی الله تعالی کور چې کوم ځای دی هغه سره په ور کې کېناسته د ابو ایوب انصاری رضی الله تعالی په دروازه کې وخه کېناسته التناسته وناسته نبی رسول الله ته بیا را کوز نشو او بیا را پاسه ده چې بیا را پاسه بیا را روانه شو بیا د مسجد نبوي دروازې لراله التکې ناسته چې التکې ناسته صحابه کرام پوښو ابو ایوب انصاری د لبیک چې کړو سامان د نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم ته لاس کا کوړته منډ کړ د الله محبوب زمام المشو به زمام المشو اصل کې د نبی رسول الله د زړه خواهش هم دا کنه د ابو ایوب انصاری د بنو نجار قبیله نه د نبی رسول الله چې کوم ما خلی ده د نبی رسول الله خواهش دا چې زما د مدینه منورې ته لاړ شم چې ما خلی کې پاتې شمه هغه ته په عزت هم ملو شیخ خپل ولی مې سره ده نه الته خو د دې خبرې اظهار نشو کولای ځکه چې د نور صحابه کرام زړه به ماته دل کنه یا نور صحابه کرام چې ګور خپل ما خلی واغسته مونږ پرې خو نو د نبی رسول الله په ځل کې دا خبره وخو اظهار نه کو الله تبارک وتعالى داسې وکړل چې د تمام صحابه کرامو زړه هم خوشاله شو او مطمئن شو نبی رسول الله یې وخت د الله د طرف نه اجازه ته چې دې سو کړه هغه بکیږي او هم لاړه د ابو ایوب انصاری په کور کې کېناسته او د نبی رسول الله ما خلی و نو د نبی رسول الله سامان د وخت نه راوغسته کوړته وړو چې کوړته وړو اذا الله محبوبه زما دو کور دی یو باندې دی یو لاندې دی زما یو بر چت کور کې یو لاندې چت نو بر چت بستای زه دانه غواړم چې ته لاندې او زه باندې ما نو باندې چت بستای لاندې چت په زمای نبی رسول الله والسلام ورته فرمایله غ ټیک تا نبی رسول الله یو فکر وکړ چې مال خو اوس خلک ډیر زیو راځي زه چې بر چت کې د ابو ایوب انصاری کور ولته په تکلیف ملاوي خلک برده په کور زیو راځي کنه نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایلی اے ابو ایوب انصاری بر چت والا لاندې چت په زماشي اصل چې زما د وجه نه تا ته تکلیف میلاو شي زما د وجه نه تا ته میلاو نشي تکلیف میلاو نشي ابو ایوب انصاری رضی الله عنه فرمایي او نبی علیہ الصلوۃ والسلام لاندې چت کې مونږ باندې چت کې یو ورځ زمونږ د ابو داسې لوټه یا لوخه وغیرہ نه توش وګورانه ته شوی قسم په الله زما سره صرف یو صدر زمو کور کې بل کپڑا نه و ما زما خزي هغه صدر زر زر واغسته او بخته وچول شروع کړو مونږ اسنه چې د نبی رسول الله کور ته لاندې وساسي وغه ته تکلیف نه رس یغه به مونږ زر زر وچ کړی ما خزي به مونږ سالم تیارو مونږ نبی رسول الله لخته کور ته را لېګو نو چې سالم براولې کو نبی رسول الله داغینه ډوډۍ خورنې په کم ځای په چې د نبی رسول الله ګوتې په کاسه کې لګېدلې نه خبوي کنه نيزو خزي به موږ هغه ځای ځان تراوړو او داغینه به موږ سالم اوچت کو د پاره د تبرک موږ چې په کم ځای د نبی رسول الله ګوتې لګېدلې چې موږ دغه ځای نه خوراک وکړو موږ دغه ځای نه خوراک کوو یو ځل نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم سالم راولې کو نو موږ پکې وګا پیاز اچولیو سالم وګا پیاز اچولیو سالم نبی رسول الله راولې کو نبی رسول الله سالم واپس کوم کړه چې موږ سالم راغی کاسې ته موږ تل پای کې د نبی رسول الله ګوتې مبارکي نشته ده سالم نه دی خوړ دی زه خپه شوم چې نبی رسول الله چې خپه شوی دی کو ما داسې کاسه راوغسته را لخ کتر کو شم ما ورته چې الله پاک پیغمبر په کاسه کې نن ستاسو د ګوتو مبارک نشانونه نشته ده زما د خزي جګړه خو په دې باندې چې هغه زبر دې نه خوراک کوم زم زبته نه خوراک کوم نن په کاسه کې ستاسو د ګوتو نشانونه نشته ده موږ په هغه پسې ګرځو برکت نه اخلو نبی علیہ السلام داسې مسکې شو اے ابو ایوب انصاری خپه نه ما ډوډۍ دی ولې نه دخولې ډوډۍ مې ځکه نه دخولې چې د سالم نه ماته د پیاز او د اوګي بوی راغی د پیاز او د اوګي سره راغی بوی راغی او زه د پرشتو سره خبرې کوم نو زه نه غواړم چې هغه ته تکلیف ورکم ځکه په بدوي سره پرشتو ته تکلیف رسی بدوي سره پرشتو ته سره سي تکلیف رسی ابو ایوب انصاری رضی الله تعالی فرمایي بیا مون چرته د نبی رسول الله په سالم کې نه پیاز اچولې نه وګا چولې
موږ د نبی رسول الله کې پیاز اوګه نه دا چولې نبی رسول الله بدانه خوړل بیا د خلینا بوینځي کنه د دې وجه علماء لیکي وی پیاز د اوخړو اوګه د اوخړه دا مسجد ته مرزه تر څو چې خلینا د صفا کړي د دې دوه وجې دي یو وجه خدا دا چې په مسجد کې ستاسو سره نږدې خلک نو ستاسو د خلی د بدګوي د وجه نه هغوی ته سره سي تکلیف رسی کنه نو مسلمان ته تکلیف ورکول خو ګناه ده شریعت خو دومره مسلمان ته عزت ورکړي دی چې پیاز اوګه د خولې د خلینا د بوینځي جماعت ته مرزه بل انسان تر دې بوین د ناس سم ملاويږي تکلیف ملاويږي او وجه او دویمه دا چې دا مسجد د پرشتو ځای دی مسجد د چا ځای دی د پرشتو ځای دی نو ستاسو د خلی د بدګوي او پرشتو ته سم ملاويږي تکلیف ملاويږي دیو جنا د جمعې په ورځ باندې غسل کول دا سنت طریقه ده دا ولي ځکه د جمعې په ورځ باندې په جمعات کې غنئ صحیح غنئ نو بدن چې خولای نو بدوي په جمعات کې بیا کنه بدن خولو ډکی او ته جمعات تراشي نو بدن نه بدی بوځي کنه نو مسلمان ته تکلیف ورکړي کنه ورکړي ته دې وجه د جمعې په ورځ باندې غسل سنت طریقه ده چې په جمعات کې غنه ده چې ستاسو د بدن باندې د خولي بوی پاتې نشي چې بل مسلمان ته تکلیف ورنکړي ما به خبر جنه پويږي وایي کنه وای د جمعې په ورځ باندې خوشبو لګول سدي سنت طریقه ده ولی ځکه چې جمعه ترازی نور خلق دې په خوشبو سره باغی تراحت ملاويږي سکون ملاويږي دومره د انسانيت قدر دې په شریعت کې ٹھیک شو چې ستاسو د بوی نه بل سړی ته تکلیف رسې شریعت دې مانځلم مرزه دا کور کې وکړه یو به صفائی حاصل کا الله مونږ وایو شرمون انسانيت چې کوم په دین اسلام کې دا په بل یو مذهب کې نشته دی خو په دین اسلام خو چې څوک عمل وکړي کنه مونږ هر سړی ته دومره تکلیف ورکو چې دا هغه زړه وچو دې خبر ورته وکما دومره تکلیف ورکما نو بهر حال نبی رسول الله د ابو ایوب انصاری رضی الله تعالی کور کې فاتح شو او دا خبر اوري اصل کې دا تبع د یمن بادشاہ دا غنوم تبع وې دې په دې مدینه منوره باندې تیرېدل او د سره سلور سو علما موجودو د تورات نو دې چې کله په مدینه منوره وې تیرېدل کنه نو دې علما او د تبع بادشاہ ته ول د یمن چې کوم بادشاہ موږ په دې ځای کې پاتې کوم محکمه بیا هغه ته تاسو کوی ولي خدای ته پاتې کوم ویمون چې د علاقې ته او کتل د مدینه منورې د علاقې ته نو مونږ ته پته ولګېد چې دا د نبی آخر الزمان کله دی د آخر زمانه پیغمبر به د علاقې ته هجرت کوي زمونږ په کتابونو کې دا علاقه مونږ معلومه کړه او مونږ پیژندل چې دا علاقه ده نو مونږ دلته پرېدا چې د آخر زمانه پیغمبر راشي چې مونږ دلته موجود یو نو تبع ورته د څه خبره ده او تاسو یقیني وایي او په تورات کې دا خبرې لیکل شوې دي تبع ارسلور سو علما په مدینه منوره کې سکړل پاتې کړل سلور سو علما ول کورونه هم جوړ کړو او خزي ولم وکړي نکاحونه ولم وکړو او بیا د تبع بادشاہ چې دغه نه رخصتې ده کنه نو د یو کور جوړ کو او دا د اخر زمانه د پیغمبر کور شو دا پکې داغه شو دا ګیر چا پیره کورونه ستاسو او دا پکې د اخر زمانه د پیغمبر کور شو او بیا یو خط داسې ولیکو چې د اخر زمانه پیغمبر راشي کو زه موجود وم ایمان به پیراوړم او کو زه موجود نه وم نو دا خبره به ته وکړه چې تبع بادشاہ پتا ایمان راوړی دی دا لیکل کې خدل او انت دا لیکل یو عالم لور کړو چې په خپل تجوان دی او د اخر زمانه پیغمبر راغی خو زما دا لیکل به ورته ورکړه زما دا خبره به ته ورسای او کو چرته تجوان دی نه وي نو دا به خپل اولاد ته منتقل کی او دا کور چې دا به د اخر زمانه د پیغمبر سي کوری اولاد وخت تیریدو دا څومره انصار چې دي کنه دا د هغه سلور سو علما او اولاد دي د مدینه منورې د خلک چې دي دا د هغه سلور سو علما سره اولاد دي او د ابو ایوب انصاری رضی الله تعالی چې په کم کور کې کنه وای دا هغه کور چې تبع بادشاہ د نبی رسول الله سلام د پاره رخ کړو نو علما لیکي وای نبی رسول الله سلام خپل کور ته راغلی دی نبی علیہ السلام مدینه منورې ته چراغه نو خپل کور ته راغ دا هغه کور چې تبع بادشاہ د لپاره منتخب کړو خو ارضی ملکیت په ابو ایوب انصاری رضی الله تعالی عنہ نو هم لاړه په اخ کې کور کې څه شولا کېناسته دا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام مدینه منورې ته راتللو بیا د علماو د يهودو راتلل دي او په نبی علیہ السلام باندې اعتراضونه کول دي چې آیا دا رښتینی پیغمبر دی او کنه دی دا هغه نه پس نبی علیہ السلام صحیح جوابونه ورکړي بیا هغه خصه شروع کړي تکلیفونه شو د نبی رسول الله ته په ضد ودرېږي چې مونږ خوي چې د اخر زمانه پیغمبر به په بنو اسماعیل کې راځي په بنو اسرائیل کې راځي او هغه په بنو اسماعیل کې راغی مونږ خوي چې دا په مونږ يهودو کې راځي هغه په عربيانو کې راغی دغه ځای نه وي سوا غستل بیا
زد واغستل ځکه يهود خو د اخر ټیمه پورې په دې انتظار چې د اخر زمانه پیغمبر بم په مونږ کې راځي ځکه سلسله د پیغمبرانو په مونږ کې را روانه ده او نبی رسول الله راغی په بنو اسماعیل کې دا چې خاصه بیانات اوریدل لپاره زموږ یوټیوب چینل واجد اسلامیک سټوډیو سبسکرایب کړئ په دې وخت تاسو ته ان شاء الله الغزیز خاصه واقعیاګانې او بیانات ملایويږي او د غنټې د نشانه سره کله کې تاسو ته آینده نه ویډیو مخه ته راځي والسلام